ابراهیم علیه السلام رب ورته غورځو جي دا د رب په امر باندې دی ورغلی رب داسې کولی شو چې هلکه اور یې بند کړی اور چلېده نه خو لیکن د رب امر و چې کله اور ته یې ورغورځو جبریل علیه السلام راغی هلکه توکل درته ویم هغه اور دومره تیز و علما کرام وایي چې ډېره فاصله کې به د هغې د پاسه مرغۍ لاړه هغه به پیکوړه شو وبه غورځېده پرې جي دومره تیز اور و د هغې چې کله اور ته غورځو جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام له راغی ورته وایي پیغمبره وایي د الله رسوله زه څه مدد کولی شم جواب کې ورته ابراهیم خلیل الله څه وایي مدد کولو والا ته څوک یې ته خو خپله محتاج یې ما چې کوم رب اور ته غورځوي هغه رب زما بچ کولو والم دی توکل یې وکړه اور ته خدای وروغورځوم که نه بیا ته تپوس کېږي وایي د ټولو نه په زندګۍ کې د ټولو نه ښه وخت کوم وخت تېر کړی دی ابراهیم علیه السلام ورته هغه څلوېښت ورځې مې تېرې کړې دي کومې چې په اور کې وي د اسمان نه به تیار رزق راته دي اور سوځولی توکل یې وکړه ورویې دا ګرځي بیا دغه رب امر کوي ابراهیم خلیل الله ته چې چاړه والا خپل زوی ذبحه کړي بیا د رب توکل ته ګوره د رب په ذات باندې بروسه وجي که نه چې کوم رب امر کړی دی هغه زما چې کوم دی نو څه دی هغه زما مالک دی زما دپاره به بد نه خوښوي رب د انسان دپاره بد نه خوښوي زوی په مخه کړی دی چاړې نیولې ده شیطان ورته اوازونه کوي ټولو خلکو حاجیانو ته پته ده که نه حاجیان ځي که نه شیطانان په کاڼو دي د حج په وخت کې ابراهیم خلیل الله خپل زوی په مخه کړی دی اسماعیل علیه السلام یې په مخه کړی دی چاړې راواغېشته لاس و خپې وله وتړلې دغه زوی ورته وایي پلاره ما الټه که چېته په ما دې ترس را نه شي زوی یې الټه کړی دی راپرځولی دی چاړې راواغېشته په زوی باندې راکاږي مشهوره واقعه ده ټولو ته پته ده خو لیکن نکته درته ویم چې توکل علی الله رب ورته وایي زوی حلال کا رب ورته وایي زوی حلال کا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی دې دور کې څوک کولی شي ایمان یې ګورم قسم دې رب ورته وایي زوی حلال کا چاړې نیولې ده هلکه د زوی په مرۍ باندې راکاږي چاړه کار نه کوي دا پلار ورته څه وایي دا زوی پلار ته څه وایي اباجانه ولې په ما دې نه خفه کېږي وایي زړه مې نه خفه کېږي چاړه کار نه کوي چاړه راکاږي ډېر زور سره چاړه کار نه کوي ابراهیم خلیل الله چاړې ته وایي کار ولې نه کوي چاړه ورته جواب کې څه وایي چاړه ورته جواب کې څه وایي کار څنګه وکړم ما ته رب امر نه دی کړی چې دې حلال کا وایي په ما کې طاقت اچولو والا رب دی ما ته رب امر کړی دی ګوره زخم ونه رسې زما بنده ته زخم ونه رسې زه عمل کوم زما په اختیار کې نه دي دغه چاړه ورته وایي ته کار ولې نه کوې چاړه ورته جواب کې وایي کله چې ته اور ته رب واچولې ته اور سوځولی وې وایي نه وي هغه هم د رب امر دی توکل یې په رب باندې کړی یعنې زوی حلالول ډېر ګران کار دی رب ورته وایي خلیل الله خپل زوی ذبحه کړه ابراهیم علیه السلام خپل زوی را روان کړی دی حلالوي بیا د رب فیصله څه ده رب وایي تا د ما په ذات دومره خیرات وکړه تا د ما په ذات باندې دومره ننګ وکړه بیا ګوره د جنت نه ګډ راغی اوسه پورې موږ باندې قرباني ده الله ورکړی دی که نه زه خبره دا کومه چې توکل علی الله ډېر لوی ضروري شی دی رزق ورکولو والا بره ذات دی رزق ورکولو والا الله دی ډېر مخکې نه وعده ډېر مخکې نه چې کوم دی نو رب دغه کړی دی ذمهواري اخیستې ده زموږ ستا د پیدایش نه مخکې لیکن مو ته هسې ځان د خدای په قهر او عذاب باندې اړولی دی منډې وو که نه